د هغې د انګریزۍ میاشت سره تعلق دی 14 اګست هم را روان دی غالبا سبا 14 اګست دی زمونږ د پښتانه ورته 14 اګست وایي 14 اګست مطلب د 14 ګزونو په شان یوګد کی او یا دغه رنګ 14 کارونه پکې کوي 14 اګست مونږ ته څه پیغام راکوي او 14 اګست باندې څه کول پکار دي نو 14 اګست داسې څه ورځ ده چې د نبي علیه السلام وخت کې تېره شوې وه چې سړی وایي پلانې عمل پې کول پکار دي ځکه دا وروسته شوي دي 1947 خو موږ ته پکې یو خوشحالي میلاو شوې وه د ملک د یو آزاد ملک او د یو خودمختاره ملک او د یو ښایسته سیمې او د یو ښایسته ملک موږ او تاسو ته الله رب سعادت نصیب کړی پردي ملکونو کې چې کوم خلک تېري دا وخت تېري د هغې نه تپوس وکړه د غلامۍ وخي یقینو که ته سعودي ته لاړ شه سعودي عرب اسلامي ملک دی خو یو پاکستانی چې هلته لاړ شي د غلامۍ ژوند تېروي یو افغانی چې هلته لاړ شي د افغانستان هغه هلته د غلامۍ ژوند تېروي او دا سعودي عرب والا دا کفیلان او دا عربیان دا ورسره د غلامانو په شان سلوک کوي وجه څه ده زمونږ ملک نه دی او دا شان عزتمندو د پاکستان نه جدا ملک دی او پاکستان کې راشه یو چرسی یو پوډري یو وړوکی ماشوم یو آزادانه او یو آزاد وخت تېری علما پکې آزاد مدرسې پکې آزاد تبلیغ پکې آزاد آزادی دي ته ویل کېږي الحمدلله یو آزاد ملک غریب نه غریب سړی پاکستان کې وخت تېرولی شي مالدار نه مالدار وخت تېرولی شي نو واقعي ازادي زمونږ دپاره یو لوی د خوشحالۍ پیغام دی خو خوشحالي ورکوونکی ذات څوک دی الله دا ملک پاکستان موږ له چا راکړی دی الله دا ټول ملک د الله دی او دا ټول دنیا د الله ده او بیا موږ له پکې دا خاص قطعه او دا خاص حصه خصوصي طور سره راکړی نو دلته موږ د سعودي عرب والا نه زیات خوشحالي ځکه سعودي عرب کې څوک تبلیغ نشي کولی سعودي عرب کې څوک داسې پرایویټ مدرسه نشي جوړولی سعودي عرب کې مولا داسې بیان نشي کولی لکه پاکستان کې شي کوي سعودي عرب کې ته 14 اګست نشي مناولی نو دې وجې نه دلته ډېر ازادي ده موږ ته په نسبت د نورو ملکونو باندې خو عزتمندو دا یو ضروري خبره ده چې ازادي ورکوونکی ذات الله دی نو دې وجې نه د ټولو نه زیات به د الله رب العزت خیال ساتي چې په 14 اګست کې د الله رب العزت د احکاماتو مخالفت نشي او هغه د خپل لاندې نشي د دې ډېر خیال ساتي نو د دې وجې نه د 14 اګست په ورځ باندې 2 رکعاته نفل لمونځ کول پکار دي چې یا الله ستا ډېره شکریا ادا کوو تا موږ له د ازادۍ آزاد ملک را کړی دی عزتمندو په دې باندې خلکو وینې توی شوي لاړ شه تپوس وکړه د هغه پلارانو نیکانو نه دې تپوس وکړه چې کله هغوی د هندوستان نه راتلل او په لاره باندې د ډېرو ښځو عزتونه او آبرو او حرمتونه تار تار شوي دي او د ډېرو خلکو شملې په هغه ورځ په خاولو کې ککړې شوي دي او د ډېرو خلکو نه چا نه بچي پاتې شوي د چا نه پلاران پاتې شوي او څوک په لاره باندې په راتللو په دې حالت کې مړه شوي دي ازادي عزتمندو داسې نه ده راغلی دا د وینو په لختو او په نیرونو کې راغلی ده او دې کې د چا لاسونه مات شوي د چا خپې ماتې شوي د چا پکې بچي مړه شوي دي د چا پکې پلاران مړه شوي دي نو دا یو قسم له د سوګ ورځ هم ده د غم ورځ هم ده او یو قسم له د خوشحالۍ ورځ هم ده نو دې وجې نه دې کې به لږ سوګ هم کې چې دا ورځ ته رایاد شي نو ځان باندې به لږ غم راولي چې اوهو زموږ اسلافو باندې ډېر غمونه تېر شوي د دې ازادۍ ورځ مخکې د جنګ ازادي ورځ تېره شوې ده 2 لاکه مسلمانان په هغې کې ذبح شوي دي 54,000 پکې مولیان حلال شوي دي نو عزتمندو که په دې ورځ موږ باندې د الله مخالفت کوو یا مثلا صرف ډرامې کوو او صرف تنبلونه وو او صرف پونګي وو او صرف چغې او سورې وو نو دا موږ د هغه خلکو هغه وینو سره بې وفایي کوو 2 رکعاته مونځ وکړه او هغه شهیدانو په نوم باندې وبخه او ای الله موږ ته مخکې خیر پېښ کړي راتلونکي ژوند هم آسان کړي او په دغه ورځ باندې خصوصي درود شریف ذکر ویل پکار دي
او روژه نیول پکار دي، دا کارونه کول پکار دي. او دا شان عزتمندو سی روزی له پکې تک پکار دي، شب جمعې له پکې کوي نو هغه شب اتوار له پکې تک پکار دي. دا کارونه په دې باندې کول پکار دي. دو ملکونه د الله په نوم باندې جوړ شوي، دا یو لوی د سعادت خبره ده. یو د مدینی ریاست چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړو هغه د اسلام په نوم باندې، دویم پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی. چې کله جوړېدو نو ټول عوام و مولیانو به یک آواز سره دا ویل پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. دا آواز لګېدلو، یعنی موږ د لا اله الا الله دپاره. یعنی هندوستان کې هم مسلمانانو، اوس هم هندوستان کې مسلمانان شته، ډېر مسلمانان دي، د هغوی ژوند د پاکستان د مسلمانانو نه ښه دی. خو پاکستان چې جوړېدو نو داسې د ازادۍ بیله ځای جوړېدو چې موږ سره پکې د هندوانو حصه نه وي، موږ سره پکې د انګریزانو حصه نه وي، خاص د مسلمانانو په نوم باندې جوړ شوی، د کلمې په نوم باندې. او یا دوه ملکونه عزتمندو په نظریې باندې جوړ شوي، یو اسرائیل او یو پاکستان. اسرائیل د کفر په بنیاد باندې او د کفر په نوم باندې جوړ شوی، او پاکستان د اسلام په نظریه باندې جوړ شوی. بعض الکان عزتمندو په دې کې شپیلی وي او موټر سایکل له سلنسري کولاو کړي، او دا شان عزتمندو پونګي پیدا کړي، غټ پونګي وي. امیر صاحب هم زوی له پونګي اغسته لري، اجي صاحب هم زوی له پونګي اغسته، او بعضي اجیان او قاریان هغه سره د ګیرو نه غټ غټ پونګي راغستي، ګیره د پونګي نه غټي. او دا شان عزتمندو بعضي شملور کسان او بعضي ډېر خخ خلک هغه لګېدي داسې کارونه کوي. پونګي سره څه کېږي عزتمندو؟ پونګي خو چې څوک وي دا خو داسې د ټیز او د پوسکۍ په شان اوازي، او بهادر قومونه ټیزونه نه اچوي. بهادر قوم د نعره تکبیر اوازونه بلندوي، بهادر قوم د الله اکبر صداګانې بلندوي. تاسو ګورئ د فوج اوازونه اوی نعره تکبیر الله اکبر. زمونږ فوج هم دا آواز کوي، زمونږ علما هم دا آواز کوي، زمونږ پیغمبر صحابه هم دا آوازونه کړي. پونګي نه دیوال پکار، تکلیف ته عزتمند، سلنسري نه دی کولاول پکار، غلط ځینو کې گاډي نه دی پارکینګ کول پکار. دا ټول عزتمندو د ګناه خبرې دي، او دې سره انسان ګناهګاریږي. نو دا نه دی کول پکار عزتمندو، د دې نه ځان ساتل پکار. خپل بچي د دې نه منې کوي. څوک د بلډ پریشر بیمار دی، څوک د شوګر بیمار دی، څوک د کینسر بیمار دی. زموږ علماء دا منې کړي چې د شپې به په لوډ سپیکر باندې ناتخواني نه کې او بیانونه به نه کې. دومره لوډ سپیکر به لګي چې څومره مجمعي عام علاقې ته به نه لګي. بعضې علاقو کې د جمعې په شپه باندې لوډ سپیکر لګي، نعتونه درمې حمزه لا پاتې کېږي نه غذا کوي دا وایي. نو دا عزتمندو ممنوع دي، ځکه مسلمان ته تکلیف وي. نو خپل بچي پوي کوي عزتمندو، دا پونګي ته واخلئ، د نعره تکبیر آواز ورته وایسته کوي او نفلونه پې وکوي. ایزا ورکول مسلمان له حرام دي. ټیک ده، مثلا داسې یو ګراوند دی هلکانو دپاره تیار شوی دی، او هلته هلکان راجمع شوي دي، څه پټاخې خلاصې کړئ، رنګ برنګي جشن ازادۍ دپاره هغوی خوشحالي په دغه طریقې منا وکړه، او دا څه سنت طریقه نه مني. خیر دی، انسان خوشحالي مناولی شي، خو د هغې دپاره خپل مقام، خپل ځای، خپله طریقه. دا عربیان هم کوي، خو دوی یو میدان ته روزي هلته کوي، هلته که فایرنګ هم وشي او داسې صحرا ده، خیر دی. بعضې کسان وایي مولین موږ باندې خوشحالي نه پیرزو کېږي. نه، ولې نه؟ ځوانان دي، هلکان دي، د هغوی زړه هوا غواړي، خوشحالي غواړي، خو د هغې دپاره داسې څه داسې نه اوس ته کور کې فایرنګ وکړي او ستا ګاونډي پې ولګي، او ته پونګي وې او ته پونګو له زور ورکوې په شونډو باندې، او ستا ګاونډي په شونډو باندې بددعا له زور ورکوي. ته وې پوم، هغوی خدایه پاکه غر کېږي. ته وې پوم او یا الله ذلیل یې کړي، او ته وې پوم یا الله د مور او پلارو له تباه کړي. داسې خلک خیرې کوي که نه؟ ځکه بلډ پریشر والا باندې دا د پونګي آواز او دا د باجی آواز د بم آواز په شان لګي. اسې چې تیزې خبرې کې امام چې کله مونځ کوي هم به تیز آواز دومره تلاوت به کوي چې حاضرینو ته آواز رسي. اسې چې کې بړانګې به نه وي،
عزتمند خدای د پاره خپل ماشومان د دې نه منې کوي یا که پونګي کوي نو بس سر دریاب ته چېرته لاړ شي یا داسې بل یو ځای هلته ټول هلکان راجمع شي او بس یو بل ته د غوږ کې کوي تکړه شه یو بل ته کوي په دې کې ښه څومره جنګ جګړې وشي همدې پونګو کې هلکه پونګې کې خولې اسمان ته کا هلکه بره فرشتې نه تنګېږي چې دې خولې اسمان ته کې او زما غوږ کې دې ولې وکړو او ستا مور ستا خور ستا ده دغه رنګې بار په غوسه کې پونګې کوي اجي راوځي کنځلې ردې بدې ووایي ستا مور ستا نیا ستا فلانې هلکان هم ورته کنځلې شروع کړي بعضې هلکان داسې کوي پردي کورونو مخې ته چې لکه د شاګل ماما دی دې کور کې پوم ورته وکړي شاګل ماما چې راوځي هغه انټرنیشنل کنځلې وکړي هغه نیکه مولا د قبرونو نه راوباسي او همدغه ماشومې چې مخکې لاړ شي هلته سایکل ووایي موټر سایکل ووایي ولې هغه ورته خیرې کړي بیا مور وایي اخ خدای هغه مور یې بیا هغې ته خیرې کړي او زما زوی او لسې پارې هم حفظ کړې وي او زما داسې ښایسته زوی او خدایه پاکه خپې وله ماته کړه یا الله ته د دوی خپې ماتې کړي ستا زوی پونګي وال که نه او بره یې کتل او بره پې خرګاړې راوغته او هغې کې ولګېد او چا باندې غلو گاډې راوخیږي ولې داسې کوي عزتمند داسې نه دي کول پکار خپلو بچو ته تربیت وکړئ یا د 14 اګست په ورځ باندې خپل کور سر ته راوخېږه ښه مزېدار نارې تکبیر اوازونه کوه هر طرف نه د الله اکبر صداګانې راځي څومره ښکلي به وي داسې څوک هم نه کوي پونګي وي او ګران ګران پونګي د دې څیزونو نه ځان وساتئ ښه بچه په دې میاشت کې عزتمندو د حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت هم شوی دی بل عزتمندو پونګي د دې وجې نه نیول پکار چې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شوی په دې میاشت کې نو دومره زیاته خوشحالي هم نه دي کول پکار یو اندازې طریقې سره اکول پکار بل مسلمان له تکلیف ورکول نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې وایي والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن درې ځل قسم می دی وی په الله چې مسلمان نه دی قسم می دی وی په الله چې مسلمان نه دی قسم می دی وی په الله باندې چې مسلمان نه دی نبی علیہ السلام درې ځل قسم وخوړلو صحابه ورته وی ومن یا رسول الله یا رسول الله څوک مسلمان نه دی نبی علیہ السلام ورته الذي لا يأمن جاره بوائقه چې د گاونډي وې د تکلیف نه په امن کې نه وي دقه مسلمان نه دی دی ویني سلینسری په تیز اواز سره کولاول عام ورځو کې هم دا خبره ده بعض هلکان په عام ورځو کې سلینسری کولاو کړي اوازونه کوي شاته موټر کې مریض پروت او دا بیا زور ورکوي بیا زور ورکوي بیا زور ورکوي همدقه سړی همدا هلک چې کله بوډا شي او د لادو بادو پریوځي بیا وایي دا هلکان داسې کارونه کوي او ته چې هلک وي هغه دې هیر شو ستا په وخت کې دغه سلینسر و 120 د دوی په وخت کې بیا مخکې زمانه کې چې راځي 150 والا سلینسر به بیا به څه کې نو دې وجې نه عزتمندو د یو بل خیال ساتل پکار دي او دا شان تکلیف نه دي ورکول پکار المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د هغه د خپل لاس او د بدن نه بل چاته تکلیف ونه رسي په دې میاشت کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت هم شوی دی عمر رضی الله تعالی عنہ الله رب العزت یو نډر یو بهادر او یو با عمل با کردار او د حکومت او د بادشاہت او د تخت او تاج سره وړ حکمران تیر کړی دی